د ابي بکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د څه فرمایل لا اقاتلن زب خامخا دا چا سره جنگ کوم او زب ور سره جنگیږم کم خلق چې زکات منع کوي لا اقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پات شنه څخه خلکو د زکات نه انکار وکړ دا یې تاوان وګڼه څنګه به د خپل مال نه یو غریب له پیسې ورکې دی خپل مال نه به غنم چې دی یو غریب له ورکې دا خبره چې کوم انکار چا وکم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویل دا چا سبزه جنگ کوم جهاد به ور سره کوم کو چا د مانزه او د زکات فرق وکړ څنګه چې مونږ پرز دی د زکات هم پرز دی به ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویل وی فإن الزکات حق المال زکات دا خود مال حق دی دا د انسان حق نه دی دا به د مال دا به خامخا ورکي او به یو فرمای لو منعوني عقالا عقال پړی ته ویل کیږي که هغه پړی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ورکاو دویم تفسیر عقال ویل کیږي د ګړې او بزی بچی ته ویل کیږي کدا رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ورکاو او زمانه منکم لا اقاتلنهم زبر سره خامخا جنگ کوم نو دې د وجه نه خلک چې د زکات نه انکار وکي زکات نه ورکي دا غي سره jihad کول او قتل دا غي جایز دی دا دومره لوی رکن دی په اسلام کې هغه خلک چې زکات نه ورکي الله تعالی د عمومي عذاب ذریعہ ګرځولې ابن ماجه کې دا حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منع القطر منهم ولولا البهائم لم يمطروا نبی صلی الله علیه وسلم کله چې کوم خلق د خپل غلونه او د خپل فصلونو نه او د خپل پیسو نه زکات نه ورکوي د دې خلکو نه الله تعالی بارانونه بنک ولولا البهائم کدا زراور نه وې دا څاروي لم يمطرون په دې خلکو به بارانونه هم نه کېدلې خو الله حیوانات ته وګوري ځکه بوس او غلې دا غي د پاره خاص کر په ګډیره پیدې نو د عمومي عذاب ذریعہ ال ګرځي په علاقه او معاشره باندې الله سوق لراولي بے برکتی بدامنی چې کله خلق زکاتونه نه ورکوي